په دې موقع باندې ادا شو. کله چې وقوف د عرفات ته ورغتل صحابه کرام د نبی علیہ السلام سره او په عرفات شریف باندې وقوف وشو، دا غي نو ورسته نبی علیہ السلام یو جامع او یو مانع خطبه ورکړي چې هغه مسما ده او مشهور او معروفه ده په امت کې، په خطبه حجۃ الوداع سره. یعنی هغه خطبه چې نبی علیہ السلام د عرفات په میدان د آخري حج په موقع باندې بیان کړي و. ډېر جامع الفاظ او تعلیمات پکې نبی علیہ السلام د خپل امت ته خودلیو. سباز الفاظ دا غینا او سباز حصہ ستاسو د وړاندې زه دا غینا ذکر کوم چې نبی علیہ السلام مبارک فحمد الله واثنى عليه، نبی علیہ السلام د الله حمد او ثنا بیان کړه او بیا مبارک فرمایله ایها الناس اسمعوا قولي، اے خلکو زچې د تسا وینا کوم کم صدر ته فرمای مغووري او خیات کوي او ووري او یاد زکه کوي. فإن لا ادري، بشک چې ماته دا فتح نشته ده کې دې چې زما تاسو د دې حج د اجتماعنا او د دې د ودرېدو ورسته بل ملاقات په دې باندې بیا ونشي. دغه دا اخره حجۃ الوداع او لسم کال له هجرت او دا ذل قعده میاشت شو، ذل حجه بیا د سفر په اخره کې نبی علیہ السلام مبارک ته هغه سردرد او تب شروع شولا او در ربیع الاول په 12 تاریخ چې مشهور روایت ته په دغه بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه فرده کړی دا. نو د حج دا کولنا تقریبا 2 میاشتې او 3 ورځې نبی علیہ السلام رستو بیا دنیا نه فرده شو. ځکه مبارک فرمایل چې زما د خبرې اوري شاید چې په دې باندې بیا تاسو سره زما ملاقات ورسته ونشي. په دغه ځای باندې د سوره مائده د آیتونو نازل شول چې نن ورځ تاسو د پاره تاسو دین الله تعالی فرمایي ما مکمل کو، او د سوره فتح د آیتونو بعضي په دې ورځ باندې هغه نازل شول. نبی علیہ السلام خود جامع معنی خطبه و فرمایله، بیا فرمایي ایها الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم. اے مسلمانانو، ستاسو مالونه ستاسو ځانونه دا پتاسو باندې حرام دي دې ځای کول. پردي مسلمان مال خړل په ناروا طریقې باندې داغه مال وهل دا پتاسو حرام دي. داغه نفس ځای کول، هغه قتل کول په ناروا طریقې باندې دا پتاسو باندې حرام دي. څنګه دا ور حرام دي؟ كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، لکه د نن ورځې چې دا عرفه ورځ ده دا پدې کې چې ګناه کول او فسق او فجور دلته پتاسو څنګه حرام دي، او پدې ځای کې چې عرفات مقام دی فسق او فجور پتاسو څنګه حرام، او پدې میاش کې چې میاش د ذوالحجې ده پدې کې چې پتاسو باندې فسق او فجور څنګه حرام دي. تقصد باندې خپل اور مسلمان مال ضایع کول، هغه جان ضایع کول، هغه ته نقصان ور کول دا در باندې حرام دي. او بیا فرمای وانکم ستلقون ربکم، بشک تاسو به خپل رب سره ملاقات کوئ. فیسالکم عن اعمالکم، تاسو نه تفوس کوي تاسو د اعمالو مطابق چې تاسو دنیا کې څه عملونه کړی. د دې تفوس په دنه کېږي رب سره ملاقات دي. وقد بلغت، او تاسو ته دا خبره ما درو رسولې. بیا مبارک مخ کې فرمای فمن كانت عنده امانه فليؤديها، د چا سره چې امانتي چا سره امانت خو دی دا امانت هغه چاته وسپاري د څوک چې د امانت مالک ته دا د خپل امغه مالک ته ادا کی، په امانت کې خیانت نه کوي. وان كل ربا موضوع، او دنن بعد د سود او معاملې ختم دي. دنن بعد د سود نه کوي، سود حرام. او کوم معامله چې د سود شوی ده او چا کړي دنن مخ کې دا کم چې اصل مال ده هغه اصل مال ورته ملاويږي، او کم چې سودی ګټه ده
او سودی مال له ابو ته نه ملاويږي اصل مال بدته ملاوي شي د نن بعد خو بیا به څوک سود نه کوي دنه مخکې چې چا سود کړي اصل مال د چې څومره دی حلال ابو دور کړي شو واپس پشي او سود به بده باندې نو واپس کول کېږي سود به تنول کېږي او سودی معاملې د نن بعد ختم او بیا مورخ فرمای لا تظلمون ولا تظلمون تاسو په چا ظلم مکوئ تاسو باندې بم څوک ظلم نه کوي ظلمي معاملې داوم ختم بیا مبارک فرمایي قد الله انه لا ربا الله تبارک تعالی فیصله کړی دا چې نن نه بعد وسود نه او کوم سودی معاملې چې چا کړی وي نو پای کې د حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه سباز معاملې هم مبارک فرمایي چې اول بزو د خپل خاندان نه شروع کوم او د عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه چې کوم سودی معاملې وي د دې نمخ کې چا سره راغلي وي اصل مال به تر کومه او غسودی ګټه چې کم دی هغه وتنور کومه وته ختمه ما او یا فرمای وان كل دم كان في الجاهليه موضوع او جاهلیت په دور کې چې چا کم قتلونه کړی دي او پاغه باندې کم قصاص او هغه قصاص په نه ملاويږي هغه تر جاهلیت په دور کې چې کم شي دي مخکې دور او اول قصاص نبی له صلوات و سلام د خپل خاندان نه چې یو ماشوم هوزیل قبيله ته ورګړو د تی ور کولو د پاره چې ته ور کوي ماشوم هغه هوزیل قبيله هغه قتل کړو او دا ماشوم د نبی له صلوات و سلام د خاندان نو مبارک فرمایل چې اول قتل زره د خپل خاندان نه معاف کومه او د دې به قصاص نشي غستله نو تاسو چې مخکې په دور جاهلیت کې کم قصاصونه دي دغه ختم دي د دې نه بعد چې کم د قصاص معامله ده نو نبی له صلوات و سلام دغه قصاص چې کوم د ابن ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب چې د بچیو دغه قصاص معاف کو هغه قصاص نه کړای په مقابله کې به فرمایل اما بعد ايها الناس فان الشيطان قد يئس من ان يعبد بارضكم هذه ابدا اے مسلمانانو شیطان د دینه نو امید شوی دی چې په ارض حجاز او دغه رنګ په ټوله دنیا کې چې چرته مسلمانان دي نو شیطان ته نو امید ده چې د دې شیطان د عبادت وشي د تبسوک سجده نه کوي او شیطان نو امید شوی دی بالکل دا امید نشته چې زبل څوک دومره جوړ کما چې هغه ما ته سجده وکړي په مسلمان کې د سې نشي کېدی خو یو خبره شته ده چې شیطان پدې راضي دی او دا تمدن لري چې څوک دا تابعداري وکړي تابعداري نه شیطان چې کومه نه امید شوی نه دی دا امید ساتي چې دې بندگانو کې د څه څوک شته دی چې زما تابعداري به شروع کی د دین نه به زواړو ما بي دین به کما بیلاره به کما خدا خبره داغه د امید نه قطع شوی ده چې را زما به څوک عبادت وکړي ته خبره پوهیږي تابعداري د شیطان پاتې ده کنه تر ورځې د قیامت پورې خو عبادت د شیطان هغه ختم دی عقیده د خلکو درست شوی دي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک برکت او تبلیغ چې خلک دغه تر اورسله چې عبادت ته شیطان ختم ابا څوک معبود نه ګرځي من دون الله خو مطاع به ګرځي تابعداري به کوي دا هر عمل چې خلاف شرع او تاکو دا ټول تابعداري په شیطان کې کیږي کنه کیږي شیطان تابعداري ده تنس تابعداري ده نو تابعداري کامل فاتحه کامل فاتحه خو عبادت ته شیطان ختم بیا مبارک صلی الله علیه وسلم لاندې فرمایا ما بعد الناس فإن لكم على نسائكم حقا اے الله بندگانو بشکا ستاسو په زنانو باندې څه حقوق دي ستاسو خاوندانو په زنانو باندې څه حقوق دي خود دې زنانو په تاسو هم څه حقوق دي ولهن علیکم حقا او دغه زنانو ستاسو باندې حقوق دي یوازې دا نه ده چې د نارینه سړي په زنانه باندې حقي او د زنانه به حق نه د زنانه هم حق دی د نارینه په هم حق دی په نارینه د نارینه په زنانه څه حق دی وارک فرمای حق دا دی چې دا زنانه دا به بد فعلی نه کوي بد چلنی به نه کوي ستا فراش او ستا فټه دا به په غیر په ابو باندې نه سیراب کوي یو حق ور باندې ستاده دی اول ور باندې دا دی چې علیهن الله یاتین بفاحشه مبینه کار ګنا به نه کوي کار ګنا به نه کوي نه په پټو نه به کار کوي فین فعلنا وکشرت دیو د ګناهونه کول ستانه فرمانی کوله
نو فإن الله قد أذن لكم الله تعالی تاسو ته اجازه درکړه چې خبره وسره باندې کوي نو چې خبره وسره باندې شي نو کچرته دا د الله نه یریدون کې وا پاک دامن بیبي مسلمان وا تبر د خپل عمل نه قلار شي چې قلار شو بیا په استقبال سلام نشته او که قلار نشولا واره فرمای به یو وای او د سی یو وای چې زخم په جوړ نشي اندامي مات نشي تاسو غیر مضر طریقې سره یو وای که په دغه هم دا زیل رانلا او توبګار نشول خپل عمل فرینه خو دو بیا بل د جدای لار ده د جدای نه خپل سره بیا چون نکېږي او که توبه یې وستل نو بیا ور باندې ستاسو بل لار نشته مبارک فرمای دا د زنانو په زنانو باندې د نارینو حقوق دي غټ نور حقوقونه هم ذکر شوی دا ډیر زیات دي خدای د موقع په مناسبت نبی صلی الله علیه وسلم جامع معنی خبرې کوله او هر حق ته په اشاره کوله او بیا مبارک فرمای چې د دې خزو په تاسو باندې څه حقوق دي نمبر 1 رزقهن وکسوتهن بالمعروف اول بوله روزي ګټه نان نفقه دا د زنانه په نارینه باندې حق دی دویم دا چې داغه د پاره کپڑا پیزار جامه او دریم داغه د پاره مسکنت دا د زنانه په نارینه باندې حق دی او رول اول حق ور باندې د مہر دی مبارک صلی الله علیه وسلم دا بیان ربي او ته فرمای چې د زنانو ته خپل د خیر نصيحت کوي فإنهن عندكم عوان زکه دا زنانا ستاسو سره بندي دي بنديوان دي په قید خانه کې د جیل کړي د نفرتی دي نو دیو ته د خیر نصیحت کوي چې خیر کارونه کوي د بدای نه منی کوي او بیا مبارک فرمای وانکم انما اخذتموهن بامانه الله دا زنانه تاسو د الله په امانت سره غستې دي دیو سره د خیر معاملې کوي د دیو سره د نرمي معاملې کوي واستحللتم فروجهن بكلمات الله او د دیو فروج او د دیو د زانونه چې تاسو د پاره حلال ګرځیدلې دي تاسو ته فائدہ وچتوي دا په کلمات او په امر د الله سره ګرځیدلې دي نو د خیر معاملې سره کوي او خلکو زما به خبره فو شي فإن قد بلغت بشک ما تاسو ته الله احکامات درور رسول درش کاله کې قران کریم نازل شو او درش په اتصال زندگی د نبی اسلام وا ورکو فرمایل تاسو ته ما هر څه درور رسول وقد ترکت فیکم بیا مبارک فرمای تاسو کې ما دوه خبرې پرې یو د الله کتاب یو د نبی سنت نبی اسلام مبارک فرمای زما اقوال او زما خبرې زما اعمال کدی باندې مونږ اولګولې گمراه باندې شي او کده دین اخو دې خوشولې گمراهي په در باندې راشي ډېر وګړه خطبه نبی اسلام مبارک ور کړی بیا مبارک په کلان دي فرمای چې په شي ان کل مسلم اخ للمسلم هر مسلمان د بل مسلمان د فار ورور دی او ورور د ضرور سره د ورور ولې معامله کوي نو فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه من طيب نفس منه نو د خپل رور چې د بل رور نه مال اخري او خريتي نو کله د یو رور اجازه ورته او پتی بن نفس و ډیره خده کتی بن نفس نو په خوشاله باندې نو بیا ور باندې حرام دي چې د مسلمان رور مال اخلي او داغه حق ضایع کوي پدې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خاص زور ور کړو بیا مبارک فرمای د عربي په عجمي څخه فضیلت نشته چې څوک عرب دی جدا به بهتري او چې عجم دی دا بهتر نه دي نه ده او د عجمي په عربي باندې څه فضیلت نشته او دا رنګي کسپین رنگ والا دی په تور رنگي فضیلت نشته کتور رنگ دی په سپین رنگي فضیلت نشته که فضیلت دی او بهتري ده هغه په تقوا باندې ده چې بچا کې تقوا وا څوک په دین باندې ډېر عمل فراو په شریعت باندې منګل کوونکې او دقه سره د الله په نسبت باندې بهتر ده قران کې الله فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم بشک تاسو کې بهترین په نسبت الله غسوک ته چې ډیر زیات د الله نه یریږي او تقوا لري په مال دولت باندې بهتري نه ده په نسب باندې بهتري نه ده په ملک باندې بهتري نه ده پرنګ بهتري نه ده که بهتري د صرف په تقوا او په دین ده چې څوک تقواداري دینداري هغه ته په غیر دیندار په غیر تقوادار باندې بشک فضیلت حاصل لري دا نور خبري ورکو فرمایل دا تاسو الله په قبيلو کې تقسیم کړی ای دا قبيلو کې تقسیم د څه لپاره دی دا قرآن کې الله تعالی د دې ذکر کړی دا صرف دې لپاره الله تقسیم کړی چې او پیژندې شي چې دا پلانې د پلانې قبيله سره تعلق ساتي دا پلانې د پلانې سره لکه مثال یو سړی دی دا غنوم دی عطاء الله نو په دې کلی کې ډیر شي عطاء الله ګان کې دي شي دام د عطاء الله کې دي شي دیم کې دي شي دیم کې دي شي ډیر کې دي شي په یو محله کې کې دي شي په یو کلی کې کې دي شي کې دي شي کې دي نو ته ویل که عطاء الله دا پلانې کار کړل کوم عطاء الله کړل
او که قبیله درته معلومه وا هلکه غفلانی قبیله ولا تعالی نو دې پیژاند کنه کنه کدا قبیله نه معلومه دي کې دا تقسیم نه راځي تاسو هم پیژاندو خو بیا وا د یو عطا الله په ځای بل عطا الله ته بیا لاس نه کنه دا تا کړی دا بنو کړی نو دا قبیله کې تقسیمېدل دا صرف تدید لپاره شوی دي چې پیژنګلو زما استاره شي چې دا پلانې قبیله سره تعلق ساتي دي د پلانې سره تعلق ساتي بس د دې نه اخوه تموتا دا شی ګرځول چې د پلانې قبیله سره څوک تعلق ساتي جدا خان او نواب سره د بل سره تعلق ساتي دي د سې نه دا نه ده معیار د افضلیت او د فضیلت هغه صرف تقوا او دینداری ده بس پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم فلا تظلمون انفسکم پران باندې ظلمونه مکوئ فنور شاه مکوئ بیا مبارک فرمای اللهم هل بلغت یا الله ما چې دا کوم خبره وکړه استاد طرفه چې کوم احکامات ما ترغلیو هغه ما ورسول کوم نه رسول ټول صحابه کرام په یو आवाज باندې جواب ورکړ چې آو تا د الله احکامات مون تر ورسول مبارک فرمای الله تګ واشي چې ما ستا